دا نبی کریم وستو بی بی شویر دا دے قصر یو دے مشهور منافق عبداللہ ابن عبی ابن سلول قصر صورت منافقون نازل شویر پدا قصر کی یو قصر افق تا چی حضرت عاشی بانے منافقان و تحمت لگول حجوریوی بسنگا قصر ادری اهم واقعات پدغت 200 کورنوں کی زنانم دے او معشمان نو حضرت جویریہ خاون دے مرش او دلوی سردار لور و دا حارس ابن زرار حارس تدا قوم مشو ناغم بندیوان رانا نو چه صحابو بیبیانے و زنانا تقسیم کرے ناغد ثابت ابن قیس ابن شماس پا حصہ کے اور رسید آغا خپل مالک تاوئی زبا پیسی در کما ما پریدا زدلوی سردار لرم زد وینزی پہ حیثیت جنت رو وارا پیسم رسا وارا ویدے رکھا ناور اغا مکاتب اکرا مکاتب دیتا ہوئی چی تم را پیسی روڑا نو تخلاص ناغرال نبی کریم لہ عائشہ بی بیوئی دمر خشتا و نمکینا و کانت تاخذ بالاعین چی چا بورتا یوزلو کتل نسترگی تنشوی اڑولے دمر خشتا و نمکینا نو خزی خپا خزی پخاری گی کہ خپلی خزی تا دی دبلی خزی صفتو کی نو وی بوئی دیر خدا خپوزے لگا کا گالا دیر خشتا دا پنده کی لگا غوٹ خشتا نو خزا دا خزی صفت قطعا نبرداشت کرد دا طبیسیز دی خزا کندن دا بنا نبرداشت کرد لیکن بنا دا کچوی نو مخنا دا که خدا دمر زڑی چی سری دوبارخ پوتو رسی دا سلورنی مشلوکال او خاون دی رسوال لسکرال او تو ورطوی دا بادام گل زبلا مور زبلا خزا کنم نا بدر توی والی پا ما کسی چل لی پا ما کسی کمیر نو عائشہ بھی گوئی کانت تاخذ بالاعین دمر خشتا چی چا بورتا یوزلو قتل نستر کے تیارونا ماوی اسی نا چی حضوریو کی نو علی نبی کریم توی قربان زد حارس ابن زرار لورے ازد پا بندیوانو کی راغلے نو مالک سر آقتی مکاتبتو کا نو تا ما سر امدادو کا چیز اتزام خلاص کا خود خیارا حضور پاک وی یو بلا خبر رتنو کا وی ولی وی چیز استاق دی کتابت خلاص کا موضوع پخبر نکاح کی والم وی سیب زمادہ فخر خیارا کئی بیسو کا دا کائنات و سردار نو نبی کریم آگا پیسے ورکے غیزان خلاص کے دا حضور پا نکاح کرانا جویریہ دا دینم دے چی صحابہ کرام خبر شو چی دا حضور خپلولان شو سخرگانے شو بس و دا کورون مریان و خزی ازاد کر دا غیر مخا عرض که دا خدای راز عائشہ بی بیوئی ما دا جویریی بی بنزیاتا بختورا خزا ندری دلے چی دی دا برکتا دا غی دا قوم 200 کورنے ازادش طول پریخو صحاباو ویدا دا حضور خپلوالان شو اسی ازاد کر آلتا چی لارے خو تختیدنو پا جنگیانو چی او دا خواتا معلوم شو چی زمالورم بندیوانا نزان سر ایو خان دا روان کر چی بدل ورکو مولور خلاصو نو حضور لچی بسو کستا دے را گئے نتا چاسنه نو دیرو خان راوستل سو او یو دو قیمتیو خان پا خور کی ادرولیو چی زا واپسے کی بدا زان سروان داو نور خان راوستل قربان زفلان کیم زمالور بندیوان راغلی دا نزد دا پا فدیه کی در کنو ما غماتا پریدا
وی دا دی خوښه ده چې د هغې نه تپوس و چې څنګه د هغې خوښه او که زه یې درک وی نه د هغې خوښ هغه یې راوست وی پلار دی راغلی دی سره دی که دغه وی نه زما خدای او رسول خوښ دی حضور پاک هغه سړي ته وی اوښان دی ټول واړه دا په خپله در سره نه دی هغه دوه اوښان دی څه کړه وی کوم اوښان وی هغه فلانکي خوړ کې چې دی تړلي نو د زر کلمه وویله وی اشهد ان لا قسم دی دا هغې نه خو بغیر د خدای نه بل څوک نه دی خبر خدا تا ته خدای وحی راولېږلی او مسلمان شو نو ټول خاندان مسلمانان شو نو په دې واقعه بن المستلق کې اوله قصه د جویریې بیبي شوه جویریه ام المؤمنین ده د مسلمانانو مور جویریه بنت الحارث دا په دې جهاد کې شو دویمه قصه پکې د یو منافق په دې جنگ کې مارته منافقین د غنیمت په تمه ډېر تلو نو منافق وی کافر بظاهر مسلمانانو او په باطن کې سخت دشمنان او کافرانو موقع ته به قتل چې په څنګه طریقه مسلمانانو ته ضرر ورسي نو حضور مبارک په دې سفر کې یو ځای کې پړاو اچولو د چشمې په اوبو انصاري او مهاجري وو نو مهاجري انصاري د الله ته ورکړه انسانانو نو انصاري ور الله ته ورکړه نو دور پسې لرګي او راواغشته وی او پشه نو هغه انصارو ته چغه کړي یا الانصار یا انصار راورسېږي او د بل مهاجرینو ته آواز کړي قومیت بنو نبی کریم داسې چلے وی صاحب دا دو صحابو سے اختلاف رہا ہے یو انصار تا آواز کے بل مہاجرین آپ قار شو وی دعوها فانها منتنا دا بدبوی چغه د قومیت پرې ده یا بدع الجاهلیت وانا بین اسمرکم زه موجود معتاص د جاهلیت چغه واقع قومیت و جاهلیت عبدالله بن ابی منافق او سردار مودا لدیر قوم آتا یو مخمنوش او یتداعو علینا دی زمون خلاف آوازو چت دا خوش تشی خلق راغلی دا مکینا او پا مدینه کی اسیگی او زمون احسانات نمانیو زمون خلاف آوازو نو چتری لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز من العذل که مدینه تلارو دا خوار خوشی خلق موباسو دا خپل مجلس کی ہوئے خپل منافقین یو صحابی ووریدل زید بن ارقم هم د مدینه دی کشرو وی سید دا یو سړی خدا سی وای حضور پاک راوسته تا رښتیا دا ویل وی نسب قسم می دی پزاد د خدای کما دا ویل دومره سخت قسم وکړ نبی کریم می چې زید بن ارقم ته وای چې چا خبر راوړ چې یو سړي خبره نه کړي نو ولې ما ته رارسه اما ملامت شو ځکه پرشتونه او هغوی تر راته وی چې څه دی کار دی چې خبره راسه خدای آیاتونه راولېږلي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين كاذبون خدای پاک اذا رأيتم توجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله النار وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون أبي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون آیتونو نازل شو د زید بن ارقم تصدیق شو عمر صاحب کی اجازت کې زه د دې سړي نه سر پرې کوم نو حضور پاک نه خلق به وایي چې پیغمبر خپل مرګري وجني بظاهره خو مسلمان دی خلق بس خبر نه پرېږده نو د دې منافق
دا واقع پکې شي. دی چې څومره منافق تیزوی هغومره مخلص دی. د زوی نوم عبدالله او د ده نوم هم دی عبدالله ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول. زوی راغی نبی کریم ته وایي قربان تا زموږ د پلار د قتل حکم کړی، نو که د قتل حکم وي نو زه به یې په خپله مړ کړم، سر به یې تاله راوړم. ځکه که بل سړی وجني هسې نه چې زما زړه کې دغه رانه شي چې دا د پلار قاتل نه دی او زه هغه نه بدل وانلم، هغه د جاهلیت خبر راغی. نو صاحب زه به یې په خپل لاس مړ کړم. نه، د پلار د قتل حکم نشته. او دومره چې مدینې ته رانږدې کېدل د پلار د اوښې جلبې ونیوه، وی قسم دی دا به یو ځل وی چې موږ ذلیله یو او حضور پاک او مهاجرین عزتمند دی، کنې نه دی پرېږدم تو یې نو. هغه دا ووایي چې هغه ذلیله موږ یو او عزتمند رسول الله دی مهاجرین. دا منافق. قرآن شریف کې یو صورت د دې قصې په سلسله کې حضور وایي دا چغه بدبویه ده پرېږده. پاک نفوس چې د دروغو بوی محسوسوي. نبی کریم را روانو د مدینې نه یو بدبوی داسې خوره شو. هغوی پوهې وایي نه، وایي دا څوک منافق مړ شو. مسلمانان چې دوه کسان ناستې دروغ وایي یا غیبت کوي نو د هغې د خولې نه بدبوی ځي، ملایکې محسوسوي. ملائکو په باره کې راځي چې سړی اراده د نیک عمل وکړي، ملایکې ولې لیکي، او د بد عمل اراده نه لیکي چې څو پورې یې کړي نه. نو بیا سوال دا چې اراده د نیک عمل څنګه دوی معلوموي چې دا کم نیک عمل؟ وی دا په بوی معلوموي، د زړه نه بوی ځي مختلف قسمونه، نو د هغې مطابق دی. نو د جاهلیت چغه حضور بند نه کړه، دعوا فانها. نو دا قصه پکې شوې. درېیمه قصه د افک ده. افک په خپله بیان ناست. عایشه بیوی په یو سفر کې دوی بچ راتلل، نو پېشمني مال کې چې سبا به نږدې شو نو اعلان به شو د کوچ کولو، مخکې به یې پړه واچولو. نو دې سفر کې عایشه بیوی ورشه. نو چې اعلان به شو دا به شوي چې موږ روانې یو، که څوک زنانه ماشومان او دس ماتی او ځان فارغین او دس مات کې، ځکه هر وخت یو قافله نه ودرېږي. نو دا وخت د لږ عمر هم ځکه دا د 5م کال قصه ده، او چې واده کېده نو دا 9 کاله وه، او په 2م کال واده شوې ده. نو 9 او 3 څو شو؟ 12 نیمو کاله عمر یې 14. او چکړه سه وی زما په اوښه په کجاوه صحابه مقرر وه، زه به کجاوه کې ناستم، هغوی به اوچته کړه او کې به په اوښه، او چې زه قافله به دغه شه نو کجاوه بیا راکوزه کړه کې به. نو چې اعلان وشو چې تیارې شروع کړې نو زه زر بار ته لاړم. نو داسې پناه تیارم وه، نو چې بار ته کړې یا نه کړې خو امیل لا نه وشرېده. امیل د کنجکو او د خور نه مې غوسته. نو زه د هغې په تیاره کې په کنجکو پسې ګرځېدم. دلته چې څوک مقررو د قافلې والا هغه راغلي وي او قافل هغه کجاوې اوچته کړې ده، خپې هغې جوړې پکې ده، وزن مې سپکو، او 4-5 کسان مخلصان مجاهد او څوک پې پې نه شو. زه چې رالم قافله نشته او خوشې غرونه ټکه توره تیاره. دا بل څوک وی د یارې به مړو، ما پسې به ضرور راځي، پرېږده دې ځای نه خوځم. نو دا راځي په سفر کې کله وروسته پاتې شو کړو. یو صحابي به مخکې مقرر و، یو به وروسته مقرر، چې قافله به تللی او به مخکې روان و، د یو مسافت په اندازه چې څوک دشمن په لاره خو نشته، او یو به وروسته مقرر و، که څوک زموږ نه غورځېدلي، څوک پاتې، څوک دغې چې هغه راوچتی. قافله تللی ده، سهار شو، زه په ځای ناستم او خوب راغټالی وه. دې کې چې کوم صحابي مقرر هغه راورسه، صفان ابن معطل سلامي. نو هغه زه ولیدلم، مخ مې څرګند و، مخکې به یې لیدلم د پرده، دغه وخت کې پرده وه. نو هغه پېښ شو چې دا بیبي خو جوړې څه پاتې شوې، وایي انا لله و انا، وایي د هغه په انا لله را پاڅېدم.
زر مې مخ پټ دومره امراته نوی چې بیبي ولې رسته پاتې شي بس دومره حیاناکو چوخې چوکړه او د اوښې نه مخې ته ودرېد ما ته دام نه وي چې ته پې سواره شه خو زه پې پوه شم چې زما دپاره اوښه چوکړه بس نو زه په اوښه سواره شم او را روانه یې کړه هغه مخکې روانه نو غرمه چې کوم دی قافله وه په هغه لارې خو هغه ته معلوم یې راورسېد نو منافقانو خبره شروع کړه نو دا قرآن شریف کې بیان دی یو میاشت وحی بنده وه او خدای پاک ډېر سخت په کار شوی منافقان خو دشمنان نو دا درې مقصد یې فقط مستقل بیان دی د درو پاڼو کې نو دا درې واقعات شوي دي بن المصطلق یو د جویریبي بن نکاح یو د راس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول واقعه یو قصه د افک باب غزوه بن المصطلق من خزاعه د بن المصطلق و د بني خزاعه او شاخ د هغې د غزوې بیان وهي غزوه المریسیع دې ته غزوه المریسیع وایي ما ته مریسي د تالاب د اوبو نوم عرب خو باغه د اوسېدل چې کوم ځای کې به اوبه قال ابن اسحاق وذلك سنه 6 ابن اسحاق وایي دا په شپږم کال شوی ده وقال موسی بن عقبه سنه 4 موسی بن عقبه وایي په څلورم کال شوی ده وقال نعمان بن راشد الزهري كان حديث لك في غزوه المريسي دا قصه د افک په غزوه المريسي کې شوی ده یعنی غزوه المصطلق سیدان لکه حافظ ابن حجر وایي چې پنځم کال شوی ده په شعبان کې عن سنة قتيبة بن مسعود قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن حبان أبي محيد أنه قال دخلت المسجد دی وایي زه جماعت ته رالم ابو سعید خدري ناست نو ما ته تپوس وکړو د عزل دې ته وایي چې سړی ځان بار خلاص کړي د ښځې نه ډسچارج انزال دننه ونه کړي اولاد راونه لري دوی سره همدا قصې کې دوی سره خو وینځې راغلی 200 کورنۍ او ښځه چې امید شي که نه دی نشي خرڅولی څوک یا اولاد راوړي هغې ته امي ولده وایي چې کومې پورې اولاد نه راوړي ته یې خرڅولی شي او چې اولاد دې ترې راوړه بیا یې نشي خرڅولی چې مالک دې اولاد راوړي وایي ما دنه تپوس وکړو چې عدل څنګه دی برد کنټرول ځان بار خلاصول ما ته ابو سعید خدري وایي چې موږ د حضور پاک سره تلو په غزوه بن المصطلق کې فاصبنا سبيا من سبي العرب د عربو ډېرې ښځې په لاس راغلې فاشتهينا النساء تقاضام د ښځو وه ځکه ځوانانو او زنانه ترې پاتې شوي او جهاد دلته صحابو کې دا صفت زیات د دې دوه وجې دی یو ظاهری وجه ده یو معنوي ظاهری دا چې قجوره سوخري قجوره شهوت زیاتوي بې اندازې او د هغې خوراک قجوره وینه پیدا کوي او وینې نه بیا مني جوړېږي مني ته فضله د هضم رابع وایي یعنې منی پورې 4 هضم راځي په خېټه کې یو هضم کې دا کار وشي بل کې دا کار وشي بل کې مني وینه پیدا شي د وینې نه بیا مني جوړېږي او پی جوړېږي نو دې ته 4م هضم نو د آخري نه چون دی د انسان د قوت چا کې چې قوت با مضبوطي ټول طاقتونه به مضبوطي او چا چې قوت با کمزوري ټول طاقتونه کمزوري نو سبب ظاهري دا چې قجوره خوراک نو قجوره شهوت زیاته نو ځکه وایي فاشتهینا النساء تقاضا هم د ښځو زیاته دویم معنوي دا چې پرهیزګارانو نو چې څومره انسان پرهیزګارې قوت شهواني به زیاتې څومره ځان د دې خبرو نه بچ ساتي قوت مجموعي جمع دا بازاري سړی یا دا بدعمله سړی دا سستی بیکاره ځکه دې ته ښځې ته یې ټونګوالی دلته چاته کتلی دلته ډسچارج شي نو هغه پنچر یي بیا د جما وخت لکه سیکل د ټوک د چې بادو بازي او پرهیزګار سړی چې هغه د دې څیزونو نه محفوظ نو طاقت یې ټول تاسو دنیا کې وګورئ سړی ډوډۍ وخت نه مخکې دلته چڼۍ خوړلې دلته ممپلي خوړلې دلته پیکوړه خوړلې نو هغه ډوډۍ وخت کې تقاضا کمه او چې سړی شي نه خوري ډوډۍ به ښه پسې دغه خوري
پر روجه کې ولې سره ډېره ډوډۍ خوري؟ ځکه د هر څه نه ځان کنټرول کړي، نو طاقت د اجتهاد هضمې مضبوط دی. د مولا سړي نه خپل ټبر خوشحاله په نسبت د عوام، دا حقیقت دی. مولا سړي نه ښځه نه خفه کېږي او د بار بازاري خلقو نه ښځه خفه کېږي. نو وایي فاشتهینا النساء، تقاضا د ښځو زیاته شوه. ګورې پرهیزګار یادو وی تقاضا د ښځو زیاته شوه. فاشتدت علینا العصبه، دا لونتوب را باندې سختو، ځکه چې ښځې پاتې وې په کلو کې او موږ جهاد ته راغلي او وینځې را سره وې. واحببنا العسله، او دام خوښه وې که دوی سره جما کړو خو اولاد به راوړو یا امید یې کېږي نو بیا یې خرڅولی نه شو، نو عزل هم خوښ و، یعنې بار ځان ډسچارج کول. اوس خو ذرایع راغلي دي نور. فارمنا نازل، موږ وی عزل کو. وقلنا نازل ورسول الله صلی الله علیه وسلم بین اصحابنا، عزل کو حضور موجود دی، هغه نه تپوس ولې نه کوو؟ قبل ان نسأله، دا هغه نه تپوس نه مخکې عزل ولې کوو؟ فسألناه عن ذلك، موږ ته تپوس وکړو قربان عزل کولی شو که نه؟ فقال ما علیکم ان لا تفعلوا، څه پروا ده که مو نه کړل، یعنې که مو نه کړه نو ښه به ځکه چې د کوم مقصد د پاره کوي چې اولاد رونړو هغه مقصد نه پوره کیږي. ما من نسمة کائنة لا یوم القیامه الا وهي کائنه، کم نفس چې خدای مقرر کړي چې پیدا کیږي وا هغه خامخا کیږي. د اولاد د پاره ته به چې ما عزل کړی دی معمولی نری ساس کې به رسېدلي او اولاد به توشي دومره مني چې د قټې ګوتې په ګوتمه کې راځي. درزیان هم ګوتمه څه لګي ګوتې دینه 2 لکو انسانانو پورې پیدا کېدی شي، دومره جراثیمي نری نری. دا په خوردبین کې کېږي نه جراثیم پکې ښکاري. نری چینجي د سړي په نطفه کې چینجي وي او د ښځې په نطفه کې هګۍ وي. دا نارینه او زنانه کېدل دا سړي ته راځي دي، ښځې ته نه دي. خلق خو ښځې ته پخاري که نه چې لوریانې راوړي لوریانې، دا ټول کار د دې ملا بهادر دی. د ښځې نطفه کې هګۍ وي، دا چینجي هغه هګۍ ته ننوځي، نو دې نه انسان پیدا کېږي. او د هغې نومونه مې ایکس وایي، یعنې نارینه چینجي او د زنانو اوس جدا کېدی هم شي، په خوردبین کې جدا کړي او خرڅېږي، د هغې ستنې هم خرڅېږي. نو وی تاسو چې عزل په کوم مقصد کوئ هغه مقصد پوره کېږي نه، که مو نه کړه نو اجازت یې وکړه خو داسې ناخوښه یې وکړه، که مو نه کړه نو ښه به ځکه چې کوم شی مقرر دی د خدای په تقدیر کې به خامخا کېږي. ته خو به ما به عزل کړي نو د دې به دا نقصان شي چې ځان له به ښځه بدنامه کړي چې ما خو تا نه عزل کړو د اولاد دی د کوم دی نه نو ښځه نو مه کوئ چې څه مقرر یا مرسي. نو عزل لوا دی برد کنټرول، خو شخصي معاملې د سړي ښځه ډېر بال بچ راوړي یا زر زر ټیکو کېږي نو که ته عزل وکړې نو خیر دی. او که په دې عقیده چې رزق به کم شي یا د دې بچو به غم څوک کوي نو دا عقیده ښه کار نه. جناب محمود دا اوس دا حدیث چې دی دا د ړندي باب سره لګي، دا دغه ورځ قصه ده که نه، خیال هم ده که نه. نو دلته چېرته ملا بادرانو لیکلی دی. بیا دا باب غزوة انمار دا هم دا ړندي سره لګي، ځکه هغې ته انمار هم وایي مخکې تېره شوې که او محارب او خصبه کې یو قوم نوم دی انمار. نو دا باب و حدیث سره تک دغه سره لګي، دا منځ کې دوه یو باب او یو حدیث دا غړندې غزا سره تعلق لري. پرونی چې مونږ ویلې وه حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله قال دا چېرته ملا بهادران دلته لیکي پخوا قلمینو سته یې که نه نو ما شانت راغلی ده. عن الزهري عن ابي سلمة جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله غزوة نجد فلما أدركته القائل وفي واد كثير الإضاءة فنزل تحت شجرة واستدل بها وعلق سيفه وتفرق الناس في الشجر يستجلون بأن عنه كذلك ازدعانا حضور أتعواذك أتولي چروخ کے واقع عربي فنبي كريم بربندر ويسوق بند ما نخلاصي حضور مبارک وی خدای پاک وی دا دوس ناس ده حضور تورا پا تیکی کے بند نکلا ولم يعاقبه رسول الله حضور ولا سزا ورنکړه. باب غزوة انمار
دا محاربو یو شاخ ته ماغه غزوه حصہ ده هلته ډېر قومونه آباد نو دلته بعضې ملا آبادانانو دا نوم پیوني که نه چې بعضه نسخو کې غزوة انمار لیکلی شوی دی کنه د دې لیکلو ته مجد نو دا د هغه غزوه حصہ ده زنا من خالصنا من ابي ذئب خالصنا عثمان بن عبد الله بن سراحه جابر بن عبد الله بن خالد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حضور مبارک په jihad کې روانو او په خسورو او مشرق طرف ته مخو نفل دایان درې په ساروی باندې په سفر کې کول شي هر طرف ته چې مخې فرض د پاره برا کوزيږي او قبله ته مخکې ان نفل کې په موټر کې ناشته په بس کې ناشته په خسوره نفل کول شهر طرف ته چې مخرا ویما نبی کریم ولید په خسو او مشرق طرف ته مسکو ورسره وی متطوعا نفل منځ کاو نفل نوادي پسا رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین لکه بہت نظر کې دمو من اسکل تکي وصلی الله علیه موم پرون ابل قصوالا بنی المستلق شروع کړي و ازواله بنی المستلق ما طویل په شعبان 5 کال د هجرت کې شوه دې کې درې اهم واقعات شوي دي یو قصه د حضرت جویریه ام المؤمنین رضی الله عنها په دې غزوه کې راوسته شو دیم قصه د مشهور منافق عبدالله بن ابی بن سلول چې داغه په شان کې مستقل صورت منافقون ناغه او د دې غزوه سره تعلق لري دیم قصه د افق د عائشه شوی ده چې منافقین او ظالمانو کافرانو په حضرت عائشه صدیقه تهمت تړلو ما په خپل دې حدیث کې مفصل بیان او د هغه تهمت بیان سورۃ نور کې راغلی الله سبحانه مبارک خدای پاک په هیڅ دمر سخنه ده خپه شوی لکه پدې یوم میاش وحی بننا ابه وای څنګه مزړه کې دار اطلاع د پیغمبر د بیبي مبارک داوی بیان بخفل وار باب حدیث لفق دا درې مفصل راغله دلته د واقع په حیثیت ذکر ده او کتاب التفسیر کې د سورۃ نور د تفسیر په قصه کې به ذکر شي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ابه یوزل پړم بي جلد کې باب تعدیل النساء بعضهن بعضا د شهادت په بیان کې چې خود تعدیل او توثیق د خزي کول شي نو دا درې مفصله ده او تقریبا اتم زین نور کې مختصره ذکر د اشاره ورته شوی نو یو ځلې وره نو بیا بیان تواجد ني ان شاء الله لکه دا لوی حدیث دی الافك قرآن شریف کې تعبیر په حدیث سلف کې شوی ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم امام بخاری خود حل د لغات عاشق هم نه کنه قرآن شریف کې دې په دې وذالک افكهم وما كانوا يفترون افك ستوي معنی افك والافك افك امراضي افك امراضي بمنزله النجس والنجس تاتوي چې د قرآن او د حدیث لپاره علم د عربیت ضروری دی چې الفاظ د عربی زده کړي صيغه پیژني يقال افكهم وافكهم وافكهم صيغه ماضی مرادی د آیات ته اشاره کوي ذالک افكهم وما كانوا يفترون وذالک افكهم افكهم دا خبره
لغوي تحقیق. اوس خیسه ته ابن شهاب زهري یو لوی شخصیت دی. دا کمال کړی لوی محدث دی د مدینې منوره چې د یو حدیث څلورو پنځو استادانو نه زده کړی هغه ټول به په یو ترتیب باندې ذکر کړي نو ټول سیاق کې راوړي نو دا قصه د افق د څلورو پنځو استادانو نه اورېدلې ده چې هغوی د عایشې نه اورېدلې نو بعض جملې کې بعض کې مکرر دي او بعض غیر مکرر دي نو د ټول په یو سیاق ذکر کړی چې مجموعه د حدیث ما د مجموعه راویانو نه زده کړی بعض جملو کې تکرار دی یعنی یو کې راغلی ده بل کې راغلی او بعضو کې تکرار نشته چا په دې ښکلي سیاق بیان کړی دی چا دومره ښکلي ترتیب بیان کړی نه دی ویزې درته مرتب بیان زهري صاحب لوی شخصیت امام مالک صاحب وایي په مدینه کې دا یو نه علما زیات ماهران بزرگان چې خلک به ورتلل دعاګانو له خو موږ د چا نه حدیث نه دی ویلی موږ بتلو زهري نه وایو ځکه زهري ماهر و د دې په او صرف د برګې کار نه زهري له بتلو ځکه حدیث پېژني چې دا صحیح دی صحیح دی یو شیخ به څه کوي چې چیلې ډېر وباسي او غورځي خو په حدیث نه پېژني نو دروغ پېژني نه صحیح پېژني دا صوفیان اکثر غټې ګیرې غټ پګې چې پینکټۍ بوساړه ترې جوړوي وی خدای پاک په خپله په ګلستان شریف کې ویلي دي او بل مې کتاب کړی دا حدیث په دلائل الخیرات شریف کې راغلی ما دې احمق ته ووایه دلائل الخیرات د حدیث کتاب حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم موسى بن صالح عن ابن شهاب تقول ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن زبير دا حدیث ما عروة بن زبير بیان کړی او سعید بن مسیب او القمه بن وقاص الليثي او عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود دا ټول پنځه واړه شاګردان د چا دي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ام المؤمنين حين قال احد الافك ما قالوا داغي هغه خبره چې علی افک داغي په باره کې سویل افک ډیر سخت دروغ ته وایي چې هر څیز پکې الاوړی شي افک الاوړو کولو ته وایي نو ډیر سخت دروغ د سر نه تر پورې لکه د شیعګانو مذهب
د سر نه تر خوب پورې دروغ علاوړې دروغ او د دروغجن سړي حافظه نه کنه نو کلام ټول متعارض متناقض یو طرف ته دا وي نو بل طرف ته دا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها دا ابن شهاب زوري کلام دی هر یو د دین یو حصہ راته بیان کړی دا او بعضم کان او علی حدیثها من بعض او بعض خیادون کی دي د حدیث دا د بعض نورنا واثبت له اختصاصا او ډېر کلی دي پس بیان کولو کی وقد رأيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة هر یو استاد نه هغه جمله یاد کړی چې ماته د عائشة صدیقین بیان کړل وبعض حدیث يصدق بعضا او بعض تصدیق د بعض کوي یعنی یو جمله یو کم ده بل کم ده نو تصدیق یې راغی وان كان بعضهم او عاله من بعض دا ان مخفف ده مستقل نه ده خاصه که قرینه دا جواب کې لام راغله ده او بعض د دې خ دغه دي او خ احفظ دي د بعضنا یعنی بعض ډېر خپل یاد کړ قالو دې ټول را تویل یعنی دا مجموعه روایت میں د دې مجموعه استادانو نزد کړل نو زه درته په یو سیاق په بیانو کني بعد ټوټه مې د باز نه باز مې د باز نه باز نه باز موږ سره احسان وکړ کنه زهري سره دې احسان وکړ عائشہ بی بی وای دوس قصه وای دا د قصې او درې منظر بیان ہے لومبه منظر د قصې ته ګوره حضرت عائشہ وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دارا سفر د حضور مبارک د عادت شریفو چې سفر ته وته اخرا بین ازواجه د بیان منس کې به خاصونه وکړي چې کما یو ده دیم لوی اخلاقو کني په خاون باندې په سفر کې اختیار دی چې کومه زنانه ځان سره بوزي لکه یو مصالح د سفرې بل ونی یو تعلیمي یافته بل جاهل د یوې امیدي خېټه د بلینی وچی نو څو امیدوار نشي بوتله نو دا د اختیار د خاون ده او حضور مبارک سره د اختیار نه حسن به خپل چې خپنش نو وایتهن خرج سما خرج بها رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا به حسن وروته هغه به ځان سره بوتله حضرت عائشہ بی بی فقرا بیننا فی غزوة غزاها یو سفر کې حسن وکړي فخرجت فيها سهمي زما حسن روته لسی زب ورسره دا غزوه بني المستلق فخرجت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک صلی الله علیه وسلم بعد ما انزل الحجاب دا زمانه چې پرده نازل شو فكنت احمل في حوضج زبوړې کېدم بار کېدم په پکې جاوه کې وانزل فيه كزيدم وپدې کې حوضج خضر غبید دا ټول کې جاوه ته ايوم دخلت خضر عناده فقالت لك الويلات انك مرجلي دائما معلقا منها فقلت لها سيري وارقي زمامه ولا تبعديني عن جناك المعلل فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالحيتها عن ذي تمائم محولي اذا ما بكى من خلفي انصرفت له بشق وتحتي شقها لم تحول مخدع تقول وقد مال الغبيت بنا معا اخرت بعيري يمرى القيس فانزلي نو کی جاوا تخدرم وی غبیتم وی حودجم وی او حودج خاص قسم کی جاوا قلمنا كنت احمل في حودج منزل فيه خادمان مقرر صحابه کرام ناریب سلورو کسانو لرګي به دوانونی ول نو دا حودج به را پسک نو چې به اوخ دا شو تمنه حودج به پوچت کې بیویو پکې ناستا اوخ ته خاطر غوړې ارسو خو نشي ګوره اوخ سولیم کړنه اوخ اورو سنت نه پاتې د علی حدیث شو لکه فكن منزل فسرنا يوزن لوانو
حتی اذا فرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم من غزوته تلک دغه غزوې نه واپس راتلو نو دا قصه په واپسې کې شوې ده نو وقفنا واپس کېدو ودنونا من المدینه مدینه ته رانږدې شو قافلین واپس راتونکي اذن علیها بالرحیل اعلان کو حضور مبارک د کوچ کولو وی تیار شي زو د ماسوتر نه وخت به آرام کو نو سبا نه به مخ کې لګ را روانه ده حافظ شیرازی میلےگا این مرا در منزل جانان جو ہر دم جرس فریاد میں دارت کے بربندید محمل ہاں نو دا اعلان نشی آخر فمشیتو زد قافلین دا سلام حتی جاوست الجیش دا لخکرنا لگا فاشم او دسی تا دکو یو خبرم نشتا نو کافران منافقان ظالمان مردار فلما قضیت شانی چیز د خپل ضرورت نفارش میں جیسے تقاضا میں ہمیں پورا کرا نو اقبلت الى رحلی نو واپس راتم خپل کی جاوی تا فلمست صدری پسینه ملاسو پیدا افتل لی من جزاء زفار زما عملو د کنجکو د زفار علاقه د یمن او دا غده کنجکی مشهور دی دا خور نقسته و اسما ببینه والعاده دا غیر مقلدین برتوی چې ګوره تقلید خو پټه ته وي پټه خو د سپی غاړه ته چې خلک د سندا د غویانو نو تاسو پټه غاړه ته چې ورته زناورو چې خلاده سپی ته منسوب شي سندا ته نو واقعي د پټه ته وي او چې انسان ته منسوب شي نو خلاده عامل ته وي نو مونږه عامل غاړه ته جوړه نو خلاده عامل استعارت من اسماء ولادتن کتاب التیمم کی بالا راشق نو خلاده عامل حار او پټه ته مو خو چې زناور کی نو پټه ده پټه پیژن او چې بنی آدم ته نو ستا وای حار ته عامل پیدا اقتل لی من جزاء زفار یو عمل میں دا کنجکو دا زفار قدم قطع اشلی دلو انا دا وقت غرزی دلی جا دو زل دا واقع شو یو زل دا یو زل تیمم پشان نزول کی فرجعتو زوا پس لارم چه کم دے که میں تقاضا کروا فلتمست اخدی اغامل میں کہتا دا خود قاسم عمل خوخی او دا خو واده شوی جینه او لکو مارتا سوی دولس نیم یادی آلس کارا عمر فحبسنی ابتغاؤهو دا غیغ تلا زی سارا کرم ذکر پا تیارکی گرزی دل پا شگو کی پا لگوت موالی قالت دا بیبوی فاقبل الرحت اللذین کانو یرحلون بی آغا جرگا آغا مبارک خلق چه سبا که حودت بے زمو چتو اغیر علل فاحتملو حودجی اغی زما کی جاوو چتا کرده اغی خیال دانه ده اغیر چی دی کی بی بیشتا که نشتا هر یو سڑی پہ اخلاص ورکو بسو چته ده که قول که اغی ده دا پته چی بی بی پکی نشتا یا بلچا یا حضور مبارک عالم غیب بے ناقبه دانوی چی زما بی بی رستو پاتے نا نبی کریم عالم غیب ده نا فرحلوها لا بعیری اغیدا حودج طول کی خود زما پوخ الذي كنت اركب عليه باغوخ چیز با پسوریدم حودجی پکی کی هم دا ورته خیال نشته دی بیبی پکی نو دا وای دا ولی وهم يحسبون اني فيه دا اغیدا خیالو چیز پکی وكان النساء ذاك خفافا لم يحبلنا زنانوی دغه وخت کې سپک دسته درنه شوی نه وي غریبانانو او چه ډوډۍ چرته وه صحابه د خیبر د فتح نه پس مالدار شوي دي او خراس کاکران مخکې نو یې زنانه سپک دستې وې او چکړه ولم یخشهن اللحم نوې را برسېره شوي پې غوښې ښځه خو چې خورا شروع کړي غټېږي ورو انما یاکلن العلقة من الطعام
دی به یو قپ ډوډۍ خوړه ول قپ ډوډۍ. فلم یستنکر القوم خفة الحوجه، ناشناو نه ګڼه دغه قوم دی صحابو کرامو سپکوالی د حودجه، یعنی ښځې درنې نه وې نه هغوی په بیړو پیلو شو چې پکې شته که نشته سپک دسته ومه. حين رفعوا چې کوم وخت یې وحملوه وكنت جاریة حدیثة السن، او زم جینۍ وم نو عمره، یعنی زه هسې وړه ومه کشره ومه او زنانه عامې ټولې سپک دسته وې، نو د هغوی بس اوچته کړه لرګي خو درانې نو هغوی زما درنوالی اړو محسوس نه کړه. فبعثوا الجمل، هغه اوښې پورته کړه نو قافله روانه شوه. فساروا روان شو وجدت اختی بعد ما استمر، دا بیبیم پی نه پیش شوی چې قافله روانه ځکه شور پکړ خو بنو کنه نه داره تکبیرونه نه زنده باز، سفر به په خاموشه او پټه اس حرکت بنو، ګونګرو قدرې بندو اوخته ګونګروګانه چول بندو. ووجدت اختی بعد ما استمر الجيش ما میلون پس تا دینا چی لخکر تلیو. فجیتو منازلهم چران مغلا پڑو زیتا ولیس بها منهم دائن ولا مجیب، نا آواز کون کشتا نا آواز ور کون قبلون کشتا، یعنی ایس سوک نشتا نا داعشتا نا مجیب شتا. فتیممت منزلی الذی کنت به، قسم وکړه غزه چې زه پکې وم او ظننت انهم سيخذوني، زما دا یقینو چې ما به ګوري تلاش پکې زما فقط دیته چې اوسې زروک شو به تلاش کې فيرجعون ايا ما پس برازینو زولې زم د دې زنه غرونه دي خوشداري دي الته انسان نشته، قسم دې دروازه به انسان نه ویني، سلسله مله مزلو کې انسان بنوي. زه په بس کې تلم د ریاض په صدا پاس 1000 میله کې 3 پړاو راغله، یو ته عفیفی بل ته دو آدم او بل ته سویدا. هغه زمانه کې سړکونه نو شګو کې به بس نو 1600 کاله مخکې بس نو انسان بنوي ونه بنوي مارغه بنوي هیڅ شي بنوي نو د شپې بس نو ما پسې زه بس کېنه زم د دې په ځل بس موږ ستیر شي خو ډېره بهادر او د بهادر لور ده. فبینا انا جالسه فی منزلی، زه په خپل ځای کې ناستم، غلبتنی عینیه سترګې را باندې غالب شي ستړی وم، فنمت سترګې مې پټې شوې. وکان صفوان المعطل السلمي، یا مبارک صحابي د حضرت صفوان ابن معطل السلمي، ثم زکوانی په بنی سلیم کې زکوانی دی بنی زکوان، من وراء الجيش دی مقرر رستو لحکرنا، یو سړی به مخکې مقرر و یو رستو، دا رستو براته که صفات شي قافلې نه بنی آدم سړی سسیز نو ته براله او یو به مخکې روانو د لارې تلاش ته پا هغې ته مقدمة الجيش و یو دا مؤخره به فاصبح عند منزلی سار کې راورسېد، فرعا سواد انسان دو شکل د انسان ولیده سله، یعنی دلیل امینی چې دا خو بنی آدم پروت، سواد مانا سله کالبوت شکل نانی من چې دا خو څوک انسان دی وده فعرف نو راکوشو چې دا سی راته وکړتل فرعانې زی ولیدل، فعرفنی زیوی پیجندم چې دا خو عایشه بیبي ده، ذکر پیجندم. وکان رعانی قبل الحجاب، ذکر زی لیدلم قبل الحجاب کو بټولی بیبیان جماعت ترات زی لیدلم د کړي خځه اسم سړی پیجنې به چې لا پردم نو نو دمر زر وای انا لله و انا الیه راجعون دیو افغانې پزل تر شي چې بیبي څنګه پاتې شو. فاستخستو باسترجاعه حين عرفني، نظر اوی خشم داغه په انا لله و انا سره چې کوم وخت زه پیژنم. فخمرت وجهي بالجلباب، مخ مې پټ ک په صادر. والله ما تکلمنا بکلمه، قسم دې خبرم کړی بیا خبره
ولا سمعت منه كلمة غیر استرجاعی نمی داغنا علا عوض انا لله نبل سوریدلی یعنی دمرا حیاناکو چه دامرا تنوی چه قربان سی ولی پات شوی کنی دا سی وقت تپوس کی دا خو انسانی همدردی دا خود دبان حیا و عظمت دا پیغمبر دم غالب دا چه بی بی سر خبرم نکی چه قربان دا ولی پات شوی سچلو انا لله وی عوض راوی خشم نور اسنوی وحوا دے راکشو حتی اناخ راحلته اخی چوکرا هو تعالی یدها مخی خپبان دے لا خپکی خورا یعنی دا اخ پخپی خپکی خورا چی پانسی چی اخ چوشو کنا نمخ بانده ولا خپکی خورا اخپی داسی دا اخ کنا نمخ کی خپو تلاسونو فقمت الیه هذا پاسیدم فرکبت هذا بسورشم فانطلق يقود بي الراحله دي روانو چې کشول راحکله پما اوخه یعنی دې مخ قاعد دې مخ کې توي او سایه خرست توي نو د مخ کې نه جلب نیولې د حیا او د عظمت توي نو جلب مخ کې نیولې او روان دي اخو بي په سواره سرګند ځکه کې جواب نه خو د نارینه اوخو نو د نارینه په شان په ناسته او په پرده کې بوخه دغه وخت پورې هغه قوم هیڅوک نه دي خبر نه حضور پاک خبر ده چې المؤمنین پاتې شوی نه مسلمانان خبر دي نه پلار خبر دی ابو بکر صدیق حتى اتينا الجيش مغيرين في نهر الظهيره او رسید الاحکار ته چې داخلو په منځ د غرمه کې یعنی غرمه کې چې کوم دی آرام کوه لارې خو به درته معلومې وي او نقشې جوړې کړې وي چې پتې به راځي نو موږ راورسېدو دوی په غرمه کې پړه واچولو غرمه کې به اچوه د شپې به اچوه داخلو په منځ د غرمې کې ظهیره د دې ماسپښین دی غرمې ته وایي دا ډېره سختۍ په عربو کې قسم دا رومالونه چې هلته جوړ دي که نه دې کې دا کمان دی هلته د غرمې کې سخته هوا وي غوږونه د سړي شي وګئ نو چې دا دې راتو کړو هوا به د غوږونه محفوظ ساتي نو دا د غوږونو د حفاظت دپاره دومره سخته ګرمه هوا وهم نزول دوی پړه واچولې ده اوس حالت فهلک من هلک دا وخت کې هلاک شي چې څوک هلاک شي یعنی دروغ جوړ کړ بعض خلک وکان الذي تولى كبر العفق او هغه سړی چې هغه شته وقت درو هغه په سر چې چالوی درو ویلو یعنی صریح کنځلي کړو زمشن ویل هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول د مور نوم دی دوی سره به منوای عبد الله ابن ابي او ابن سلول دا دیم ابن په عرب کتابه دا ربي عبد الله حال اورته دا دیم منظر دی اوس یو منظر تیر قال عروه ما تویل عروه عائشه خورای دی او د ابن شهاب زوري استاد ما تویل دی چې خبرت انه كان يشاع ويتحدث به د په مجلس کې به دا خبره کېده او خوره نور چا سره نه د چا سره دا واقعات خورازي کله سړی د بس نه پاتې شي موټر نه پاتې شي جز نه پاتې شي لارې نه پاتې شي قافلې نه ماشومان پاتې کیږي سامان ده دا هم عام عادت ده خودم چې دله بس الکه دا څنګه خرڅه دا څنګه لکه ډکی چې سړی یو سیس کې وای نو د په مجلس کې به دا خبره کېده نور چا نه سوي نه چا ځل کې سره او د آرامیو کافر دشمنو به عزت وقال اورتو اذن ولم يسمى من على الافك اذن على الافك کې چې په دې درو کې اساسه دا منافق او یو دو درې مخلصان مسلمانان د خپل سادهګۍ د وجه نه پکې مبتلا شي دا تاسو چې کوم نه د فتنو جلسې مزه ته به ځکه صاحب مسلمان خطو پکې راشي دوکه بش په غوړو جوړو خبرو دوکه کی دار چاره سالم مګوره او دار چا جلسو لمز او دا مبارک صحابه دي یو حسان بن ثابت یو مستحب بن وساثه بل حمنا بنت جحش دا یو زنانه د بناری نه دي
دام پکې راغلو خو دوی صریح کنځل نه دی کړی صریح کنځل هغه یو منافق کړو خو دوی په دروغو کې سواست کنه دا لوی اصحابان دي فی ناس آخرین سنور خلقمو ولا علم لی بهم ما تا علم نشت داغی پبارکی غیر انهم عصبہ خو ڈالاوا یو ڈالاوا ذکر خدای دی تعبیر پا عصبے سرا کرد ان الذین جاؤ بالافک عصبتم منکم عصبتم منکم کما قال اللہ تعالی وان کبر ذالک یقال لهم کبر معظم دا دی دروجن کو آغت عبداللہ ابن عبی ابن سلول وی دا میاز کی جمله معترضه ده چې حسان صاحب ته بعد صحابه فخارو او حسان صاحب به سپکه کول دا به وینا ارسه چې انسان دې غلطي کړی ده دغه د حضور د طرفه دفاع کوله حج و به د مشرکانو کوله نو سموای یو انسان دې غلطي ده حال اورو وکانه عائشہ بیبه تکره ان یسب عندها حسان دا رستو واقعات دي چې به آیات دغه نازل شو د سورته نور نو حسان صاحب شاعر او شاعر سره دا حساس وي او مبالغه پکې ډېری نو چې په کوم طرف ته واړو اکثر به د پونی نه وړي ادیبي نو حضرت حسان ته چې بچا سپکه کول دی بوینا دی بابدګان چې دا ته کندل شي وتقول او دی بوینا انه الذي قال دا هغه مبارک صحابي دي چې دا ویلي دي یعنی د حضور په بیان کې وای فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاو زما پلار او زما د پلار او زما عزت د حضور د عزت لپاره حفاظت شي یعنی زما مور پلار د قرباني دا د عزت نه او زما عزت دا د عزت لپاره قربان نو د حضور مدح کړی دی او د کافرانو مقابله کړی دی خیر دې کې یو خطای توش مونږ ته استاد صاحب ویذل حبیب وتا بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع که یو محبوب یو جرم کی نو دا غزر حسنونه شفاعت دا پیش کړي که یو غلطیو کی خو بل طرف ته زر نه کې مشته نا غزر نه کې که هغه یو غلطی معاف کیږي نو دا همیشه دفاع کړي د حضور نه او دی ویلی زما مور پلار او زما د مور پلار عزت او زما عزت دا هغه د عزت لپاره قربان وي حفاظت دي شي دا هغه د عزت نو سموه ویلی او خطه یو توبه وکړه معاف شوه نو فقدمنا المدینه من چې مدینه ته ورسېدو عائشه بیبي وای نه دا خبر ده نه حضور خبر ده نه پلار خبر ده او دومره خبر شو چې بیبي رسته بهرال نه دا خو واقعیت راځي په دنیا کې خدا خبره چې نبی کریم باورې د طبيعت خفه شو چې دا خلق سوی امردار پلار وره مور وره بعد مبارک و صحابه وارد اقبی چپ دا سوائے مقدار فلولا سمیتم و قلتم ما یکون نام نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم نو عائشہ بی بی اتفاق داو چه مدینه تنورسیدو فاشتکیتو زنا جوڑا شم اتفاقا حين قدمت شرالم شهر یوم یاشتا جوڑو والناس يفيدون في قول اصحاب الافك خلق بدا خبر کول د اصحاب افك ولا اشعر بشيء من ذلك زار خبرنوما وهو يريبني في وجعي خو شک باچو مانا پخپل بیماره کې دی خبره انی لا اعرف من رسول الله صلی الله علیه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه ما د حضور مبارک د طرفه ما هغه شفقت هغه محبت هغه مینا نلیدل چې کوم به مخکې ما سره کوله
چې زه به ناجوړه شم چې ما سره به کومه مینه کوله ما سره به ناست و خبره به کوله هغه یې نه کوله. انما يدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک برانوت فیسلم السلام به واچو ثم یقول کیف تیکم دا څنګه ده یا تاسو څنګه ہے بس تمره به وي ثم ينصرف به بلا فذلك يريبني دې خبره به زه شک اچولم چې نبی کریم ولی خفه ده ولا اشعر بالشر زه د شر د خبرونو نوم خبر یو پاک انسان پزله کې بغیر د پاکۍ نه بل سره راځي. انما حتی خرجتو دا دریم منظر دی ډاکټر صاحب حتی خرجتو حين نقحتو چې سلکه قدر خوشما نو وتم فخرجت معي ام مستحن ما سره ام مستحمور تله و بارتا قبل المناسه مناسه اوار میں زمکه وډاګي دی به شپې بارتا تتله وکانه متبرزنا دا زمون د بارتا تلو زو میدانی زمکه د خوبات د دغه طرف جنت البقیع طرف وكنا لا نخرج الا ليلا من بد شپې تلو د پنجاب کې اوسم د کلو کې زنانه کور نه کینی بار ته زی پټو ته او د شپې زی ما سوتنه او د سبا نه مخکې دروازه ډېرې کمې نا نخرج الا ليلا الى ليل د شپې نه بشپې پورې وته وذلك قبل ان يتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا دا زمانہ و چې ټټه لا نه جوړي کورونو کې نږدې یعنی کورونو کې نه جوړي وامرنا امر العرب الاول زمون معاملې د پخوانو عربو په البريه په دشت واتو کې اوس که ما فرته وزیر کله عربو زړه رواجونه ګورې نو وزیر قبایل تلاش وزیر قبایل زنانه بار تزي غورونو په لمنو کې چارڅ خورونو کې کینې